الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. دا د عیسایانو په عقیده باندې رد دی چې عیسایان وایي عیسی علیه السلام خدای دی. نو دا په هغې باندې رد دی چې مل مسیح نه دی مسیح، یعنې عیسی علیه السلام نه دی چې زوی د مریم دی، خدای نه دی الا رسول مگر رسول دی. مسیح زوی د مریم خدای نه دی الا رسول مگر رسول دی. دا حصر اضافی دی، خدای نه دی رسول دی. قد خلت من قبله الرسل، په تحقیق څه تیر شوي دي مخکې د ده نه ډېر پیغمبران. نو مخکې پیغمبران تیر شوي دي، هغوی سره معجزات ورسره او دا معجزات د دې دپاره دی چې خلک متوجه شي. او د مخکینو انبیاو سره معجزات ورسره هغې ته چا خدای نه دی ویلی. نو بیا عیسی علیه السلام د تاسو څنګه خدای وایي؟ موسی علیه السلام سره ډېر معجزات و، نو هغه ته خو چا خدای نه دی ویلی، نو عیسی علیه السلام څنګه خدای شو؟ او دویمه معنی دا ده چې د ده نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي، دا به هم تیر شي. او کم سړی چې تیر شي دلیل دی چې دا بنده دی، دا خدای نه دی. په خدای باندې پناه نه راځي، او په دې پیغمبرانو خو پناه راغله. کومه چې انسانان دي چې څه د نورو انسانانو څه کېږي هغه د هغه څه کېده، نو دا څنګه خدای شو؟ دی متصف دی په هغه صفاتو باندې چې په کومه باندې انسانان دي، دی مقید دی په هغه قیدونو باندې چې په کومه باندې انسانان دي. و امه صدیقه، او مور د دا ډېره رښتینې ده. دا هم رد دی د دیو په عقیده باندې چې عیسی علیه السلام خدای دی. وایي د ده مور شته او د مور نه پیدا دی. که خدای چې دی د چا نه پیدا کېږي نه، دی په خپل پیدایش کې مور ته محتاج دی، او دا د مور زوی دی. و امه، او مور د دا صدیقه ډېره رښتینې ده. او ردم دی په یهودیانو چې هغې په الزام لګو کانا یأکلان الطعام، و دا دواړه چې خوراک به کوو. کانا و دا دواړه عیسی علیه السلام او مریم یأکلان الطعام، خوراک به کوو. دې څه معنی ده؟ دا ساده دلیل دی، ساده. یو سړی خوراک کوي نو د دې سره مخکې څومره هر څه تړلی شوی دی، وروسته اوسه څومره هر څه تړلی شوی دی. دی څومره محتاج دی. سړی چې خوراک وکړي د هغې نه وروسته بیا څه دي؟ بول و براز دی. یو سړی چې خوراک کوي نو هغه خدای کېدی شي، یو سړی چې بول و براز کوي نو هغه خدای کېدی شي. تا تاسو څه وایي؟ عیسی علیه السلام او مور به خوراک کو، دیو محتاج یو، او د خوراک سره هغه ټول هر سره چې غنمو ته محتاج دي، اوبو ته محتاج دي، د دې عزم ته محتاج دي، کروندې ته محتاج دي، بیا د دې نه وروسته بول و براز دي. دا کوي، دا خو د بشریت تقاضي دي. خالق چېرته دا شو؟ نو کانا یأکلان الطعام یو ساده دلیل دی. انظر وګوره کیف نبین لهم الآیات، څرنګې بیانو موږ د دې دپاره دلایل د توحید
ثم انظر بیا وګوره انا یوفکون کم طرف ته دیو اړولې کیږي یو طرف ته زمونږ د ناشنا دلایل او بل طرف ته دیو د ناشنا اړولېدل قل هو یا تعبدون لم بدیو باندې رد به عبادت د عیسی باندې قل هو یا تعبدون آیت سو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه چا لا یملک چې هغه اختیار نه لري لکم تاسو د بار ذره د ضرر په ضرر نه دپکی ولا نفعا او نه د پیدې چې پیدا ته ورسي نو یو معنی دا د ضرر نه د پکولې نشي او نه پدته در رسولې نشي او الله تعالی سړی نه ضرر درې کولې شي او نه پور کولې شي او عیسی علی السلام دا کار نشي کولای او دویم معنی دا د چې ضرر معنی دا ده چې عبادت یې ونه کې نو ضرر نشي در رسولې او چې عبادت یې وکې نو پیدا نشي در کولای دا معنی ټیک ده والله والله چې هو السمیع العلیم اوریدونکي او پوهې دی عیسی علیه السلام دغه شانته نه دی یا اوریدونکي او پوهېدونکي د خلکو په نفع او په ضرر باندې پوهې شي د هغه څنګه عبادت کې قل یا اهل الكتاب بدی آیات کې په بله عقیده باندې رد دی چې په دین کې زیاتې کوي غلو ورته وایي قل یا اهل الكتاب ووایئ کتاب والو یهودیانو او عیسایانو لا تغلوا فی دینکم زیاتې مه کوئ په دین خپل کې غیر الحق ناحق زیاتې لا تغلوا معنی غلو مه کوئ او زیاتې پښتو کې وایي چې د حد نه مه وړئ غلو دي ته وایي چې یو شي له الله تعالی کومه مرتبه ورکړله د هغه مرتبې نه ښکته کې یا یې پورته کې نو عیسایانو دا غلو کړو چې عیسی علیه السلام بنده دی د بندګۍ نه اوچت کو ویل دا خدای دی او یهودیانو دا کمې وکړو غلو چې د بندګۍ نه هم راکوز کو او ډېر سپک نسبتونه یې ورته وکړه نو دې د غلو ویلې کېږي افراط او تفرید مولانا مفتی شفیع رحمه الله وایي چې په دې امت کې ډېر خلک غلو کوي د علماء مبارک د اولیاء او د مشرانو مبارک ځینې خلکو غلو دا د چې هغه وایي مړه قرآن او حدیث په خپله باندې وایه علماء او مشرانو ته حاجت نشته دم زیاتې دی ځکه چې محض په کتاب باندې ته په قرآن نشي پوهېدی او د اوسه پورې داسې انجینر نه دی جوړ شوی چې صرف کتابونه یې کتلي او هغه انجینر شوی نو چې صرف قرآن سړی وګوري ته بیا عالم کېدی نه شي لہذا د بعضې خلکو زیاتې دا دی چې هغه وایي علم ته حاجت نشته علماو ته ناستې ته حاجت نشته دم زیاتې دی او دویم قسم هغه خلک دي چې د علماو نه او د لیډرانو نه داسې محبت ورسه وکړي چې د هغوی آن دي تقلید شروع کړي د هغوی هره خبرې ته صحیح وي او د هغې سره داسې محبت شروع کړي چې د پیغمبرۍ مرتبې ته ورسي نو دغه هم زیاتې دی دا دواړه قسمه خلک په دې امت کې شته نو چا داسې دا زیاتې غلو چې په دین کې پیدا کېږي دا د محبت او د نفرت ته وجې نه د چا چې د چا سره محبت یې که نه نو بس د هغه نه دومره غټ سړی جوړ کړي چې داسې افسانې پسې وتړي او د چا چې د چا سره نفرت یې بس د هغه داسې حد ته ورسوي چې د انسانانو نه یې مخکته واچوي دا غلو د زیاتې دی دا به نه کړي نو د علماو مبارکې به محتاط اوسېږي نه به یې د پیغمبرۍ درجې ته رسې او نه به یې بلکل راکوزې ښکته دویم د دنیا محبت د دنیا محبت ځینې خلک داسې دي چې داسې پسې ورپسې شي داسې غلو پکې وکړي حلال او حرام تمیز یې ختم شي بس په دنیا پسې داسې روانې داسې چې په آخرت باندې دنیا غوره کړي نو دا هم به غلو ده او زیاتې دي او دویم قسم هغه خلک دي چې مړه دنیا پرېږده دنیا لته ورکړه دا هم ټیک خبره ده نبي علیه السلام او صحابو ته وویله زه ستاسو کې د الله نه ډېر زیاتېرېږم زه نکاحونه هم کوم زه روجې هم نیسم
او نور دا خپل ځان حق ادا کوم د میلمه حق ادا کوه. نبی علیہ السلام ابو الدرداء رضی الله عنه ته وویل نو دا د غلو نه ځان ساتل پکار. کله ناکله غلو دای چې موږ یو مسله ده چې هغه مستحب ده، هغه د خپل درجې نه اوچته کو فرض مسله ته جوړو، او کله ناکله به یو فرض مسله هغه به راښکته کو به هېڅ کې به نه حساب. زه باسې مثال په طور باندې دا ووایم چې دې قبر ته دا رکوع ویل نه دي، په دې کې چې څوک وایي نشته هم زیاتې کوي او چې څوک وایي شته هم زیاتې کوي، دواړه باسې په زیاتې کوي دواړه. کم سړی چې وایي شته نو هغه پې جګړه کوي. لکه فرض خو نه ده که نه، د پیغمبر نه خو د سره ثابت نه ده، یو صحابي نه ثابت نه، نو فرض خو نه ده. ته خو داسې شوکې لکه داسې چې فرض یو چا پرېښود څوک به دا خدای به دا مړی ونه بخي، نو فرض نه ده، لازم نه ده. که چا وویله وبه وایي، که نه ویله نو لګیا شوی. که بل سره یو سړی وایي نو بل به ډایرکټ داسې پتو ورکړي چې دا بدعت دی، لکه دا جو بیخي نشته. نو مطلب مې دا دی چې د یو مسلې حیثیت هم کته غواړي چې دا په کومه مرتبه کې دی، نو په هغه مرتبه کې هغه بیانول پکار. ډېر کله د یو سړی هغه به پردی حق نه ورکوي، لیکن هغه به د دې مستحباتو دومره پابندي کوي، هلکه ټوپۍ دې نه ده بسر کړ، نفلونو له به زور ورکړی، لیکن هلکه د خور حق خو ته نه ورکې. د خور حق ورکول فرض دي، قرض ورکول فرض دي، سود پرېښودل فرض دي. هغه دا اهم مسله ده، دا به راښکته کي او وړې مسلې به راوچتې کي. یو سړی راغی د حج په دوران کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وویله، ویل دا ماش یې وجل څنګه وي؟ هغه ورته ښکته پورته وکاته چې ویې پېژانده. ویل دا کسه د عراق نه راغلی دی. ویل د نبي علیه صلات وسلام نه حسین وجلو د هغې تپوس رانه نه کې، حسین رضی الله عنه هم وجلی دی د هغه تپوس نه کې، او ماش یې وجل څنګه دي؟ نو د هر شي مرتبه الله تعالی چې څنګه یو شي د کومه مرتبه ورکړله په هغې کې هغه ساتل، نه ترې راکوزوه او نه یې ورخېجوه. فرض مسله فرض ده، مستحب مسله مستحب. مستحب فرض نشي کېدی او فرض مستحب نشي کېدی. داسې مثال دی چې سړی کور جوړوي او اوله کې چې دی نو رنګونو د پیټینګ سامان راوړي، نو په دې باندې په اوله کې څه کوي؟ اول چې کور جوړوي نو بس ګیندرانې او کودالې به راوړي او بنیادونه به یې راوکړي. او ډېر خلک دا بل شان کار کوي چې اول رنګونه راوړي، نو اول نفلونه کوي او فرض دي پاتې. نو دا وری په دین کې زیاتې دي، غلو ده چې یو شی د خپلې مرتبې نه پورته کول یا یو شی د خپلې مرتبې نه راښکته کول. په دې باندې دینونه خرابېږي او خلک به ګمراه کېږي. ولا تتبعوا اهواء قوم، او تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د یو قوم، د هغه قوم قد ضلوا چې هغوی ګمراه شوي دي من قبل مخکې ستاسو نه عیسایان شرک یې کړی، واضلوا کثیرا او ډېر خلک یې ګمراه کړی دی، دا رومیان او دا مصریان او دا ټول دې ګمراه کړه. وضلوا عن سواء السبیل، او ګمراه شوي دي په خپله باندې د سمې لارې د توحید. اول ګمراهي د شرک مراد ده، دویمه ګمراهي د خلقو د ګمراه کول مراد دي، او درېمه ګمراهي دا ده چې په ګمراهۍ باندې قایم پاتې شو. ما المسیح ابن مریم نه دی عیسی زوی د مریم خدای، الا رسول مگر رسول دی، قد خلت من قبله الرسل، وبتاخیر ستیر شو چې مخکې د هغه نه ډېر پیغمبران. و امه صدیقه، او مور د هغه انتهایي رښتینې ده. کانا یاکلان الطعام، او دا دواړه چې خوړو به خوراک لره، او خدایان نه دي. انظر اګوره کیف نبین لهم الآیات، څرنګې بیانو موږ دیو دپاره دلیلونه د توحید. ثم انظر بیا اګوره انا یوفکون، کم طرف ته اړولی کېږي دیو.
قل وتوایا اتعبدون من دون الله آیا تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا د هغه شي چې اختیار نه لري ستاسو دپاره ضررا د ضرر د پکولو ولا نفعا او نه د پیدې رسولو والله الله چې دی هو السمیع العلیم هغه اورېدونکی او پوهه دی او عیسی علیه السلام خو دغسې نه دی قل اوایه یا اهل الکتاب ای کتاب ولو لا تغلو فی دینکم زیاتې مه کوئ د حد نه مه تېرېږئ فی دینکم په دین خپل کې غیر الحق په ناحقه باندې چې عیسی علیه السلام سره خدای ورته وایي ولا تتبعوا اهواء قوم او تابعداري مه کوئ د خواهشاتو د هغه قوم قد ضلوا چې هغوی ګمراه شوي دي من قبل مخکې وأضلوا كثيرا او گمراه کړي دي ډېرو خلکو لره وضلوا عن سواء السبيل او دی گمراه پاتې شوي دي د همیشه دپاره د سمې لارې د توحید نه